أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. دی سورت تا سورہ آل عمران وی د ترتیب په لحاظ باندې دریم سورت ته مخکې دو سورتونه بیان شو، فاتحه او بقره. دا دریم سورت ته دنیا ته چراغله د نزول په لحاظ باندې نو دا سورت یو کم لست یایم نمبر سورت ته 90 د سورۃ الانفال نرستو نازل شوه دی او د سورۃ الاحزاب نه مخکې. ربط او تعلق د مخکې سورت سره دا دی. مخکې سورۃ البقره کې بیانو د مخکنی امت د مجاهدینو چې هغه توالوت او داغي تفصیل شوی. په دې صورت کې د دې امت د مجاهدینو تذکرہ کوي چې بدر دی، احد دی. یا دویم مخکې صورت ابتدا شوی او په الف لام میم سره. د دې صورت ابتدام په الف لام میم سره هغه کوي. یا مخکې صورت کې بیان د یو قسم ډاکوانو د دینو چې هغه يهوديان. اوس دې صورت کې بیان د نورو ډاکوانو د دین دی چې هغه نصرانیان دین پټي. دا غوي تعلق دی، ربط ته د مخ کې سره. دریمه خبره صورت کې دا ده چې د دې صورت تقسیم څه دی. دا صورت درې حصے دی او د دې وجنه خلاصیم دا ده چې صورت کې درې حصے دي او په صورت کې څلور مسلې دي. یو مسله د لا اله الا الله ده، دویمه مسله د محمد رسول الله ده، او دریمه مسله هغه چې کوم دینو د جهاد ده، او څلورمه د انفاق فی سبیل الله. او بیا صورت اولنی ایسا د 35 نمبر آیات پوری دو دې کې درې بابونه دي. اولنی باب د 19 نمبر آیات مبارکه پوری دی او پای کې شپږ خبرې دي. اوله مسله د توحید ده او بیا پاغي باندې عقلی دلایل دی. بیا د په یو اعتراض د عیسی علی السلام بارکی نصرانیانو کو چې دا د الله زوی دی. د دیو جن صورت کې رستو بیا راضی را روان درس کې رد اصول د نصرانیت هم دی. د نصرانیت عیسایت خپل اصول دي او اصل کې د صورت منشأ د نزول هم دادا چې دا صورت الله تبارک وتعالى د نصرانیانو د رد لپاره را لګلو. اغیر اغلو شپیته کسان د مناظرې لپاره سوال لس پکې داغي غټانو سی پکې مولیانو او د نبی صلی الله علیه وسلم سره د بحث لپاره راغلو. دیو جن دې ته سورہ ال عمران هم وای ځکه دې کې مسله د آل عمران ده. سورۃ الاستغفار هم وای مسله د استغفار هم پکې ده. سورۃ المعینم وتوي د اعانت او امداد نه دی. مطلب دا دی چې دا صورت د مناظره امداد مور کوي چا سره باسی کنه. نو د نصرانیانو سره باسو شپیته کسان راغلی و د باس لپاره او اغي اعتراضات کړو. لاولنې اعتراض داو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا دعوه کې خدا چې عیسی علیہ السلام د الله زوی دی. نبی علیہ السلام دا خبره غلطه ده. اغي وی پلار سوق دی بیا پلار راته وخایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی ګورا قاعده او قانون دار چې اکثر سړی د پلار په شان کی د سیدا کنه اکثر سړی د پلار په شان دی پلار ته زیا مور ته زیا ماماګانو ته زی کنه هغه ځان خپل وجه د امام بخاری روایت ذکر کوي حدیث کې چې کله عبد الله ابن سلام رضی الله عنه راغله او نبی رسول الله نے درې ته پوښتنه کړو. یو ته پوښتنه پکې دا کړو چې دا ماشوم کله مور ته ځي کله پلار ته ځي داغي وجه سره. نبی رسول الله جواب ورکړو. دویم سوال دا کړو ویل په جنت کې به اولنې خوراک د جنتیانو سي. نبی رسول الله مل دا به د مئی جګری د مئی اینه وي او دا یو چې جبرئیل وسراغه دا خبره راته وکړي. عبد الله ابن سلام ایمان راوړو. ویل زکه د پیغمبر نه علاوه دا خبره چاته پتا نشته دا چاته معلومات نشته. نو به هر حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ګورا الله رب العالمین خو الحی القیوم دی. الحی همیشه جمع دی. القیوم چلون کې د نظام دی. دا انتظام څوک چلای الله چلی. عیسی د سکولش هغه وینا نو څنګه شخو دی یا څنګه د الله څخه زوی شو. دوی مو ته دا خبره وکړه چې ګوره د الله رب العالمین نه پس مکه کې سپټ شتا. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. د الله نه پس مکه کې سپټ شتا او نه په اسمان کې سپټ شتا. عیسی علی السلام د سیده چې هغه تر څخکاری وینا نو څنګه ابن الله شو او څنګه خدای شو. صحیح ده. درې مې متداوي چې عیسی علیه السلام چاله شکل ورکول شي او الله هو الذي يصوركم في الارحام. الله خو پر رحمونو کې خلق له شکل ورکي. الله مصور دی. څه دی؟ مصور یعنی شکل ورکون کې دی او عیسی علیہ السلام مصور دی یعنی اغله شکل ورکړې شوی دی. نو چا ول ورکړې دی؟ الله ول ورکړې دی. نو ګورا چې دغه مصور دی په شکل کې الله د څه دی محتاج دی. او بیا صورت کې ټول ترتیب روان دی د عیسی علیہ السلام په نفي د اولوهیت او خدایتوب باندې. چې هغه ویل عیسی علیہ السلام یا د الله زوی دی او چا وی چې نه خدایان درې دي یو الله دې په خپل یو عیسی علیہ السلام دې یو مور ده خدایان درې دي. د چا کې دا به دوی می تراز بلې دا وې چې نبی علیہ السلام ویل ګوره الله خوراک نه کوي الله اسکات نه کوي. الله باندې داسې حالات ناراضي چې څنګه په انسانانو باندې راځي. او عیسی علیہ السلام چې د نکانا یاکلان الطعام. الله رب العالمین په دې کانا یاکلان الطعام په دې کې د عیسی علیہ السلام او داغه د مور دومره عاجزی بیان کړی دا دومره عاجزی او صرف په دې دوه ټکو کې خبره ختمه کړې ده. کانا یاکلان الطعام دای بخدای خوراک کوي او الله خوراک. اوس یو سړی خوراک کوي نو هغه هر شي ته محتاج دی. په خبره کوي دا که زه په دې تفصیل شروع کوم غونډه شپه کې ملختمي چې څنګه محتاج دی. لکه مثال تور باندې سړی چې خوراک نو قضای حاجت ته محتاج دی. نو بهودسي رااله اوبو ته محتاج نو پم ته محتاج نو بجلی ته محتاج یا به سولر ته محتاج. یہ ټول ته ضرورت راغی کرانه. صحیح ده. خوراک چې کوي نو بیا غنمو ته محتاج نو پټی ته محتاج نو سونا یوریا ده بل ډی پی ده پلان ده غی ته محتاج د څه ورپسې ځکه مخ کی. نو چې خوراک کوي نو دې وړو ته محتاج. سره غنم دي کنه ناغه وړ کول دي ناغه بیا غل دي نو تحصیلدار ته محتاج دی. صحیح ده.
ابه هغه کی نو هغه به په خینو تنور دی نو لرګي دي نو دې ټولو ته څه شو محتاج شو ټریکټر دی نو تیل دی نو پېټرول دی نو پمپ دی یله کومه ته په دې خبره شروع کینو بس ډېر وکړي خیال دې الله رب العالمین په کانا یاکل یو رس ما غالبا د تفسیر کې یو ځای کې تفصیل کړو چې کانا یاکلان الطعام دا پس زبیانو چې خوراک کوي نو د ارش محتاج دی او دسه خدای نشي کېدی چې هغه ارسه ته سره محتاج دی الله رب العالمین خو چاته ضرورت نشته الله خو هغه ذات دی چې امیانم هغه صورت چې هغه ټول مروي د نور صورتونو ولنه ورځي نو قول هو الله احد الله الصمد الله الصمد څه مطلب دی الله بے حاجت دی بے نیاز دی اچاتم ضرورت نشته دی او دا ټول خلق الله ته سړي محتاج صحیح ده نبی علیہ السلام ورته ویل ګوره ویل عیسی علیہ السلام خوراک کوي مور خوراک کوي څنګه الله زوی شو یا څنګه سشه خدای او الله خدا سي نه دی نو سړی چپ شو نو وی بیل لکه سړی چپ شو خو وی بیل لکه دا 60 کسان راغلیو الله رب العالمین صدبر اتیا آیاتونه د دې صورت راولېګل د دقیق خلقو پرد او بیا چې دی راغلی نو یو اعتراض په توحید باندې کړو ویل عیسی علیہ السلام بغیر پلار پیدا دی پته لګی چې څه کمال پکې ٹھیک ده الله رب العالمین برستو ذکر کی چې دا خلا بغیر پلار پیدا دی او زه به توخم چې هغه باندې پلار یو نه به موري لکه څوک بابای آدم علیہ السلام دا خبرم ناشنا ده چې سړی به پلار پیدا شي خو د دین ډیره ناشنا ده چې پلار او مور دوانه دي څه دي خیر او دویم اعتراض دا وکړ چې زکریا علیہ السلام له الله به موسی بچي ورکړی دا تفصیلی صورت کې را روان دی د یو سل شرو کالو بابا دی بوډا بابا دی خزه د اتیاو کالو ابیدا او شانډا او چې دلته د مریم بیبي به موسی می ویولې وی الله مالم دا به موسی بچي را نو پس پینه ګیر الله سور ک بچي ورک او سید وخت پیځه بچیم خیال دې کوم خو اکثر څه غواړو یاره بچی را کنه د ورځې د شپې ته جګړې وروړي و چې اوس بچی وشي کنه هغه وینه ذریه طیبه الله مال پاک بچی را پاک بچی ګوره د انبیاو نه دام زداکا خبرم زداکا ها چې غواړي نو پورا سوال کا ټیک شو او دارنګي دریم اعتراض دا وکړه چې عیسی علیہ السلام به جمدی د مړی به جمدی کول مرزادی لاندې به روغول دم به ټیک بشه کنه او دارنګي چې کوم دینو برګي مرز والا پته لګي چې څه کمال پکې دی دای په توحید اعتراضونه وکړه دي جوابات را روان دي به پر رسالت باندې اعتراضونه وکړه چې عیسی علیہ السلام ته ویلي چې زه د الله زوی یم نعوذ بالله او بل اعتراض دا وکړه چې زمون قبله ستاسو د قبله نه مخ کې ده نو مخ خلیق رستور روانه ده خبره او دریم اعتراض دا وکړه چې د اوخ وخت توایزه د ابراهیم علی السلام په دین یما او داغه په دین کې د اوخ وخت حرام وي او ته خوري ولې خوري دا جواب را روان دی یاد ساته خبر لګو وګدګي او څلورم اعتراض دا وکړه چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام چې دی هغه دا حکم کړو چې ما زه د الله زوی یم یا زه څه یم زه خدای خبره پوښوي نو دا اعتراضونه وکړه د دې جوابات وروسته صورت کې را روان دي او پرونم فضیلت ویل او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قران لولئ زکه دا به د قیامت پر ورځ باندې سفارش کوي او بیا خاص کر نبی علیہ السلام د دو سورتونه وایي زهراوین بقره او آل عمران وایي
وې دا به د قیامت پر ورځ باندې د سراشي لکه د وریځې په شکل برا رواني په سړی باندې به سورې کړي یا د سوري په شان برا رواني او یا به د مرغانو په شان تر رواني نو مرغۍ چې قطار جوړ کړي نو داسې به د ویون کې د پاره به قطار جوړ کړي او دا به چې کم دینو د لپاره سفارش کوي او نبی رسول الله بقره وایي ځکه دا غیز د کول دا برکت دی او داغه پر خودل به افسوس بکی ارمان بکی او سبا درس کې بیا ان شاء الله رد د اصول د نصرانیت شپږ اصول دي هغه به ان شاء الله را روان درس کې وایو الله رب العالمین دې عمل ټول توفیق ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى على خير